بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 21 دی او فصل الرابع څلورم فصل به انشاءالله موږ وایو. هذا فصل الرابع، دا څلورم فصل دی. هذا فصل الرابع، دا څلورم فصل دی. الاسم المعرب على نوعين معنی را دوه قسمه. نوع یو قسم ته وایي، نوعان او نوعین دا دواړه دوه قسمونو ته وایي. نوع قسم ته وایي، قسم ته. ٹھیک شوه؟ علا قسمین هم ویلی شي، علا نوعین هم ویلی شي، علا صنفین هم ویلی شي، درې قسمه ویلی شي. نو الاسم المعرب اسم معرب علا نوعین په دوه قسمه دی. یعنی د اسم معرب دوه قسمونه دي. د اسم معرب دوه قسمونه دي. دلته کې زه تاسو پوهوم اول، بیا تاسو ته په خپله به پته ولګي اسم معرب چې دی که نه دا دوه قسمه دی. ګورئ ورته د مزید دوه قسمونه دي. یو ته د اسم دوه قسمونه دي، یو معرب دی معرب او یو مبني دی. نو موږ مبني فی الحال پرېښی دی، مبني د وروستو را روان دی، په هغې به بحث کوو. بیا د اسم معرب چې دی که نه د بیا مزید دوه قسمونه دي. یو ته منصرف وایي او یو ته غیر منصرف وایي. غیر منصرف نو ګورئ دا منصرف هم اسم معرب دی او دا غیر منصرف هم اسم معرب دی. نو د اسم معرب دوه قسمونه دي، یو د اسم معرب منصرف، یو د اسم معرب غیر منصرف. اسم معرب منصرف، اسم معرب غیر منصرف. نو اسم معرب منصرف څه ته وایي؟ چې په ده باندې تنوین هم راځي، حالت رفعی کې ضمه وي، حالت نصبی کې فتحه وي، حالت جری کې کسره وي. درې واړه حرکات هم پرې راځي. تنوین هم پرې راځي په اسم معرب منصرف باندې، په منصرف باندې تنوین او درې واړه حرکات راځي. حالت جری کې زیر قبلی، حالت جری کې زیر قبلی. اوس د دې غیر منصرف د دې الټ دی چې په اسم معرب منصرف باندې تنوین راځي، نو په غیر منصرف باندې به تنوین نه راځي. دو پیش، دو زبر، دو زیر، دا به پې نه راځي. په منصرف باندې به دو زبر، دو زیر، دو پیش راځي. په غیر منصرف باندې به دو زبر، دو زیر، دو پیش نه راځي. اسم معرب منصرف چې دی منصرف دا په حالت جری کې زیر قبلی. اوس غیر منصرف د دې الټ کا، غیر منصرف په حالت جری کې هم زیر نه قبلی، همیشه به فتحې سره وي. حالت نصبی کې به هم فتحه وي، حالت جری کې به هم فتحې سره وي، همیشه به فتحې سره وي. ٹھیک شو جی؟ نو ګورئ منصرف دا په دریو حالتو کې، حالت رفعی، حالت نصبی او حالت جری کې زیر تنوین پې راځي. لکه زیدن، وګورئ په زید پر آخري دال باندې تنوین راغی، دو پیش تنوین راغی حالت رفعی کې. حالت نصبی کې به پې دغه راځي، فتحه راځي. زیدن وګورئ دو زبر پې راغی. او حالت جری کې به پې دو زیر راشي، زیدن. نو ګورئ منصرف حالت رفعی کې تنوین دی دو پیش سره، حالت نصبی کې دو زبر سره، حالت جری کې دو زیر سره. نو ګورئ منصرف دو پیش، دو زبر، دو زیر، حالت جری کې زیر هم قبلی. ٹھیک شوه؟ او غیر منصرف د دې الټ واخله. غیر منصرف چې دی که نه نو د دم عموم په حالت رفعی کې، حالت نصبی او حالت جری، دا درې قسمونه دي. په حالت رفعی کې ګورئ لکه مثلا واخلی احمد. نو ما تاسو ته ویلو چې په منصرف تنوین راځي، نو په غیر منصرف به تنوین نه راځي، یو پیش پې راغی. دلته په زیدون باندې وګورئ دو پیش راغی، دلته په احمد باندې صرف یو پیش راغی. حالت نصبی کې په زیدن باندې دو زبر راغی، دلته په احمد باندې یو زبر راځي، احمده. حالت جری کې زیدن دی که نه. او ما تاسو ته ووایي چې غیر منصرف په حالت جری کې هم زیر نه قبل زبر سره به وي، چې څنګه دلته کې احمده دی نو په حالت جری کې به هم احمده وي، احمده. وګورئ نو حالت نصبی کې هم زبر سره دی، حالت جری کې هم زبر سره دی. کته نو غیر منصرف په منصرف باندې تنوین هم راځي، حالت جری کې زیر هم قبلی. په منصرف باندې تنوین هم راځي، حالت جری کې زیر هم قبلی. په غیر منصرف باندې تنوین نه راځي،
ټیک شو یا یو پیش وي یا یو زبر وي او حالت جری کې زیر نه قبل زبر سره حالت جری کې زبر سره نو اوس راځو الاسم المعرب اسم معرب على نوعين دو قسمه دي اسم معرب دو قسمه دي یو منصرف ته یو غیر منصرف یو منصرف یو قسم منصرف ته یو غیر منصرف ده اسم معرب دو قسمه ده یو قسم منصرف ته دویم قسم غیر منصرف ته اوس راځو د منصرف تعریف کو نو منصرف چې ده اسم منصرف اسم معرب منصرف وهو او هغه دا هو چې ده کنه دا د منصرف تراجع ده دا منصرف تراجع ده هغه معنی دا چې دا منصرف دا اسم معرب منصرف ما موصوله ده نو موږ وایو هغه اسم معرب ده هغه اسم معرب ده وهو او دا منصرف ما هغه اسم معرب ده یا داس اسم معرب ده فيه چې هغه کې سببانی دو سببونه وي نو دا سبب څه شی دی نو دا 9 قسمه خبرې دي هغه یو خبرې ته سبب وای نو هغه 9 خبرو کې چې پکې 2 سببونه وي په منصرف کې 2 سببونه وي ٹھیک شو ها وهو ما ليس فيه سببان دلته کې ليس معنی هیر شوی دی خو ليس دا به ورسره تاسو ولیکئ ښه وهو ما او هغه منصرف هغه اسم دی ما ليس فيه سببان چې هغه کې 2 سببونه نه وي 2 سببونه پکې نه وي ټیک شو سببان 2 سببونه ته وي سبب یو سبب سببان 2 سببونه او یا واحد یو سبب یقوم مقامهما د دې 2 سببونو قائم مقام د دې 2 سببونو برابر یقوم مقامهما مطلب دا مقامهما معنی دغه 2 سببونو قائم مقام وي لکه یا به پکې 2 سببونه نه وي او یا به پکې یو سبب نه وي ٹھیک شو ګورئ منصرف وهو او دا منصرف هغه اسم دی ما هغه داسې اسم دی ليس فيه سببان چې په دې کې 2 سببونه نه وي او ليس سبب واحد یا یو سبب پکې نه وي یقوم مقامهما چې د 2 قائم مقام وي نو ګورئ دا به یا په یو اسم کې 2 سببونه وي هغه چې کوم 9 سببونه دي کنه مخکې را روان دي هغه به اوس موږ ته وایي من الاسباب التسعه هغه 9 سببونه دي نو هغه 9 سببونه کې چې 2 سببونه په یو اسم کې وي کنه نو هغه به غیر منصرف وي او یا به پکې یو داسې سبب وي چې هغه به د 2 برابر وي نو هغه باندې زه تاسو ان شاء الله مخکې پوهیم یو به داسې دغه وي سبب وي چې هغه د 2 کار ورکوي د 2 برابر وي یو سبب به وي خو هغه به د 2 برابر وي نو هغې ته لکه هغې ته وایي چې یقوم مقامهما د 2 قائم مقام به وي چې د 2 برابر به وي یا به پکې 2 سببونه وي او یا به پکې یو سبب وي خو دا یو سبب به د دې 2 برابر وي د دې 2 سره به ډغره وخلی شي پوه شوئ نو موږ ته وایي چې واحد یا یو به پکې داسې سبب نه وي یقوم مقامهما چې هغه د 2 قائم مقام وي من الاسباب د سبب جمع ده من الاسباب د سببونو نه 9 د 9 نو موږ به داسې وایو من الاسباب 9 د 9 سببونو نه به پکې یو یا 2 سببونه نه وي منصرف څه ته وایي چې په هغې کې 2 سببونه نه وي یا یو چې د 2 قائم مقام وي یو سبب چې د 2 قائم مقام وي نو دا به پکې نه وي من الاسباب 9 د 9 سببونو نه امید دی تاسو به د منصرف تعریف زده کړي منصرف داسې اسم ته وایي وهو دا هغه منصرف ما داسې اسم دی لیس فيه سببان چې په دې کې 2 سببونه نه وي او ليس سبب واحد دا واحد نمخ کې ليس سبب واحد یعنی ليس سبب روباسا او ليس سبب واحد یا یو سبب قائم يقوم مقامهما چې د 2 برابر وي 2 قائم مقام وي من الاسباب 9 د 9 سببونه نه امید دی تاسو په دې باندې پوه شوئ منصرف داسې اسم ته وایي چې په هغه کې 2 سببونه نه وي یا یو داسې سبب چې هغه د 2 برابر وي دا به پکې نه وي ٹھیک شو د 9 سببونه نه دا منصرف دی ٹھیک شو ها اوس دغه کزایدن لکه زیدون لا دا مونږ داسې ویلی شو کزیدون نو که چېرته کزیدون وایو که نه نو دې ته بیا مونږ وایو
اعراب حکایي او که چېرته د کاف جاره موږ په زیدین باندې داخل کو او بیا موږ زیدین ووایو نو بیا دا د کاف جاره د وجې نه مجرور شو لکه که زیدین لکه زیدون ویسمى او د هغې نوم کېښودی شي الاسم المتمکن اسم متمکن د منصرف ته اسم متمکن وایي اصل کې یاد وساتئ اسم معرب ته اسم متمکن وای اسم معرب دویم نوم سره اسم متمکن تمکن معنا د زی ورکول د تمکن معنا سره زی ورکول نو چې ته وایې چې د اسم معرب نوم اسم متمکن دی نو په دې اسم معرب کې هم منصرف او غیر منصرف دواړه رالل نو ته ولې اوس دلته صرف منصرف ته اسم متمکن وای او غیر منصرف ته اسم متمکن نه وای نه اسم متمکن دواړو ته وای اسم متمکن منصرف تم وي غیر منصرف تم وي اسم متمکن منصرف تم وي غیر منصرف تم وي خو دلته کې پکارو چې دلته کې نوم ورلی خو الاسم الامکن امکن معنا چې زیات زی ورکولو والا ځکه اسم دا منصرف چې دی منصرف نو دا حالت رفعی کې ضمه وي حالت نسبی کې فتحه وي حالت جری کې کسره وي نو ګوره حالت جری کې کسره ورکوي زیر ورکوي او تنوین لفظ زی ورکوي تنوین لفظ زی ورکوي حالت جری کې زی ورکوي حالت جری کې کسرې له زی ورکوي نو پکار دی چې منصرف ته امکن ویلی شي امکن ټیک شوه او دا غیر منصرف چې دی نو دته غیر امکن ویلی شي یا صرف دته اسم متمکن ویلی شي اسم متمکن چې دا حالت رفعی کې صرف یو پیش سره وي تنوین پې نشي راتلی او حالت جری کې زیر نه قبلی بس حالت نسبی کې فتحې سره حالت جری کې فتحې سره حالت جری کې کسره نه راځي او په منصرف باندې حالت جری کې کسره راځي ټیک شوه نو موږ ته اوس وایي چې دا منصرف داسې اسم دی چې په ده کې دوه سببونه نه وي یا یو داسې سبب چې هغه د دوو قایم مقام وي دا به هم پکې نه وي دا من الاسباب التسعه د تسعه نهو ته وایي او اسباب د سبب جمع ده سببونه نهه سببونو نه پکې یو سبب چې د دوو قایم مقام وي نو دا هم پکې نه وي او دوه سببونه هم پکې نه وي ټیک شوه لکه زیدین نو دا زیدین چې دی دا صرف عالم دی په ده کې بل یو چیز نشته دی صرف عالم دی بل یو دغه پکې نشته دی په ده کې بل یو دا سبب نشته ټیک شوه نو دا بیا منصرف دی ویسمى او د دې نوم کېښودی شوی دی د دې نوم کېښودی شوی الاسم المتمکن د دې نوم کېښودلی کېږي اسم متمکن ويسمى او نوم کې ښودل کېږي الاسم المتمکن اسم متمکن د منصرف ته اسم متمکن هم وایي خو ما تاسو ته وي پکار دی چې د اسم متمکن په ځای باندې اسم الامکن ورته ویلی وي چې زیات زی ورکوي امکن معنا ده زیات زی ورکولو والا او متمکن معنا ده صرف زی ورکولو والا نو ګورئ متمکن خو دا منصرف هم دی او متمکن غیر منصرف هم دی متمکن منصرف هم دی او غیر منصرف هم دی خو دا منصرف ته لږ زیات امکن دی امکن زیات زی ورکولو والا دی ځکه د باندې تنوین هم راځي حالت جری کې زیر هم قبلی او دا غیر منصرف چې دی نو دا هم اسم متمکن دی دا هم اسم متمکن دی نو دته صرف اسم متمکن پکارو او منصرف ته اسم امکن پکارو امکن معنا ده زیات زی ورکولو والا او متمکن معنا ده صرف زی ورکولو والا نو دا اعراب له زی ورکوي او غیر منصرف چې دی که نه غیر منصرف دا مبني اسم هغه ته اسم متمکن نشي ویلی ځکه هغه اعراب له زی ورکوي نه نو ټیک شوه امید دی په دې به تاسو پوه شوي نو اوس موږ ته وایي چې منصرف داسې اسم دی چې په هغه کې دوه سببونه نه وي یا یو داسې سبب چې د دوو قایم مقام وي دا پکې نه وي چې دا پکې بالکل اډولوي نه وي پکې ټیک شوه د نحو اسبابونه او د دې منصرف نوم اسم متمکن دی اوس د منصرف حکم سره منصرف حکم ما مخکې پوه کړئ اوس په تاسو ته په دې باندې اسانیږي وحکمه نو ته بدلته ووایې وحکم المنصرف د منصرف حکم د منصرف حکم سره یا نو د دې منصرف په ځای باندې مونږ ها ضمیر راوړو نو اوس مونږ وایو وحکمه او د هغه حکم نو د هغه چا طرف ته اشاره ده منصرف ته چې د هغه منصرف حکم ان دا دی چې یدخله په هغه داخلیږي الحرکات الثلاث حرکات موصوف ته الثلاث ولا صفت ته نو مونږ اول د ثلاثو معنی کو وروسته د حرکات معنی کو درې حرکتونه حرکات د حرکت جمع ده درې حرکتونه یعنی په ده باندې درې حرکتونه راځي
په اسم په منصرف باندې درې حرکتونه راځي. حالت رفعي کې په ضمه راځي، حالت نسبي کې په فتحه راځي، حالت جري کې په کسره راځي. نو درې وانه حرکتونه ضمه فتحه کسره درې وانه په د باندې راځي. نو موږ ته وایي ان يدخله چې په د منصرف باندې داخليږي الحرکات الثلاث درې حرکتونه مع التنوین، تنوین سره، مع معنا د سره او تنوین ته وایي دو زبر دو زیر دو پیش ته وایي مع التنوین، تنوین سره. په منصرف باندې درې واړه حرکتونه حالت رفعي کې ضمه، حالت نسبي کې فتحه، حالت جري کې کسره، دا درې واړه حرکتونه په داخليږي خو سره د تنوین سره په داخليږي. ٹھیک شو؟ تقولو توای جاءنی زما خواله راغې زیدن زید. وګورئ نو زیدن حالت رفعي کې ضمه ده، ٹھیک شو، او تنوین هم دی. حالت رفعي کې ضمه او تنوین دی. حرکاتو کې اول نمبر حالت رفعي کې ضمه. ورأيتو فعل فاعل دی. رأيتو معنا ده ما ولید. زیدن حالت نسبی کې وګورئ دو زبر سره دی، حالت او تنوین دی. ها حالت نسبی کې فتحه ده او تنوین دی. ومررتو او زه تیر شم بزیدن، نو با جاره دی زید لا کسره ورکړې ده. نو وګورئ منصرف اسم په حالت جری کې کسره قبوله کړي، حالت جری کې کسره قبوله کړي ده. نو امید ده تاسو به دا منصرف اسم زده کړي. منصرف داسې اسم ته وایي چې په هغه کې دوه سببونه نه وي، یا یو داسې سبب چې د دوه قایم مقام وي دا هم پکې نه وي. ٹھیک شو؟ نه به وي. من الاسباب التسعه د نه سببونه نه. او دې منصرف ته ويسمى الاسم المتمكن، او دې اسم متمكن دې اسم منصرف ته اسم متمكن هم وایي. او د حکم سره د منصرف حکم سره چې په د باندې به درې واړه حرکتونه سره د تنوین داخليږي، په د باندې به درې واړه حرکتونه راځي. ٹھیک شو؟ لکه حالت رفعي کې ضمه، حالت نسبي کې فتحه، حالت جري کې کسره، درې واړه حرکتونه به راځي مع التنوین سره د تنوینه. تقول توای جاءني زیدن زما خواله زید راغی، ورأيت زیدن او زما ما زید ولیدو، ومررت بزیدن او زه په زید تیر شوم. نو دا وګورئ زیدن زیدن زیدن. زیدن حالت رفعي کې ضمه سره د تنوینه، او زیدن حالت نسبی کې فتحه سره د تنوینه، او مررت بزیدن نو د حالت جری کې کسره سره د تنوینه. ٹھیک شو؟ نو درې واړه حرکات پې رالل او تنوین سره. ها اوس راځو غیر منصرف زده کوو چې غیر منصرف څه ته وایي. نو د غیر منصرف هم ما تاسو ته مخکې نه تعریف وکړو. تعریف خو چې کله د منصرف هم وکړو که نه، نو هغې کې دوه سببونه نه وو. په منصرف کې به دوه سببونه وي. هغې کې به په منصرف کې به یو داسې سبب چې هغه د دوه قایم مقام وي، هغه به پکې نه وي. په غیر منصرف کې به یو داسې سبب چې د دوه قایم مقام وي، دا به پکې وي. غیر منصرف د منصرف الټ دی. ٹھیک شو؟ نو راځو وغیر منصرف او غیر منصرف. ٹھیک شو؟ داسې اسم دی. وهو او هغه دا هو ضمیر چې دی دلته کې دی غیر منصرف ته راجع دی. وهو او هغه ما موصوله دی، د دې معنا داسې اسم معرب دی. وهو او هغه ما داسې اسم معرب دی. دا غیر منصرف یادوي چې هغه داسې اسم معرب دی، هغه داسې اسم معرب دی. فيه چې په هغې کې وي سببان دوه سببونه. نو سبب د سببان تسنیه راځي. سبب یو سبب ته وایي، سببان دوه ته وایي چې دوه سببونه وي پکې. او واحد منها، او واحد یا یو سبب منها د ها ضمیر چې دی که نه، نو دا د اسباب التسعه ته راجع دی. ٹھیک شو؟ د منها یعنی د نه سببونو نه، نو یا یو داسې سبب د دې نه سببونو نه چې پکې وي یقوم مقامهما چې هغه د دوه قایم مقام وي، چې هغه یو داسې سبب چې هغه د دوه قایم مقام وي. نو د دې نه سببونو نه یو داسې سبب چې د دوه قایم مقام وي، نو غیر منصرف کې به دا وي. غیر منصرف کې به یا دوه سببونه وي یا یو داسې سبب چې د دوه قایم مقام وي، دا به پکې وي. والاسباب التسعه او هغه اسباب التسعه هغه نه سببونه هي هغه نه سببونه دادي. العدل یو پکې عدل دی. عدل څه ته وایي؟ نو یو خو دا مونږ وایو یاره عدل او انصاف، نو هغه نه دی. ښه عدل تعریف بکو، خو یو زده کوي چې عدل څه ته وایي. دلته کې چې کوم د علمای نحو چې دي که نه، دی عدل څه ته وایي. د نحوې چې کوم علما دي دی عدل څه ته وایي. لکه یو اسم د خپل شکل نه بدل کې بل طرف ته واړی، یو صیغه د خپل اصلي شکل نه وباسي او بل یو اسم ته جوړ کړي. یو صیغه ده لکه عامرون دی، عامرون، نو د دې عامرون نه ته دا الف لرې که او عمر یې که، د عامرون نه ته عمر جوړ که.
نو ګورئ هغه عامرون اصل صیغه وه د هغې نه موږ عمر جوړ کړو ټیک شوه نو دې ته عدل وایي عدل بیا د عدل دوه قسمه دی یا عدل تحقیقي دی یا عدل تقدیري دی نو هغې کې به بیا په خپل ځای د دې خپل تعریف راځي او د هغې مثالونه به انشاءالله بیا لیکو نو 9 سببونو کې یو عدل دی یو وصف دی وصف صفت ته وایي صفت موږ ورته صفت وایو او علمي انداز کې ورته وصف وایي وصف او یو تانیث دی تانیث مؤنث ته وایي خو هر یو مؤنث نه په تانیث کې صرف الف التانیث ورته وایي الف التانیث چې کوم هغه الف ممدوده او الف مقصوره دي الف ممدوده او الف مقصوره لکه حبلا چې دا حبلا دا الف مقصوره دی او حمراء دا الف مقصوره دی الف مقصوره حبلا دی الف ممدوده دا حمراء دی نو داسې اسم په مؤنث کې صرف دا دوه قسمه اسمونه چې دي نو دا به غیر منصرف راځي دا دې ته تانیث وایي په تانیث کې هر یو تانیث نه صرف الف مقصوره او الف ممدوده لکه حبلا دا الف مقصوره دی عظما کبرا صغرا ټیک شوه دا الف مقصوره دي او الف ممدوده حمراء زرقاء صحراء دا اسمونه چې دي دغه وایي الف ممدوده وایي نو 9 سببونه عدل وصف صفت ته وایي تانیث مؤنث ته وایي والمعرفة او معرفه خو د معرفې 9 قسمونه دي ټیک شوه په هغې کې اولنی نمبر صرف عدل علم صرف علم ښه 9 قسمونو کې صرف اول نمبر قسم علم په معرفه کې بس صرف یو علم ته مونږ اخلو هغه نور 6 قسمونه به پکې نه حسابېږي ښه صرف یو علم والعجمه چې دی د عربۍ په مقابله کې دی یو عربي ژبه ده یو د عربۍ نه علاوه چې کومه ژبه ده هغې ته عجمي وایي عجمي لکه زموږ پښتو ده د عجمي ژبه ده عربي نه ده انګریزي ده د عجمي ده عربي نه ده فارسي ده د عجمي ژبه ده عربي نه ده هندي ده پنجابي ده سرایکي ده بلوچي ده ٹھیک شو سندھی دا څونه ژبې چې دي که نه دا ټولې عجمي دي صرف عربي چې ده هغه عربي ده ٹھیک شو د عربۍ په مقابله کې چې څومره ژبې دي د عربۍ نه علاوه دغه ټولو ژبو ته عجمي وایي عجمه ورته وایي عجمه نو عجمه چې ده دا عجمي دي عجمي ٹھیک شو او والجمع او جمع نو هر جمع نه دی مراد د دې نه صرف جمع منتهى الجموع مراد دی منتهى الجموع جمع ته مراد دی هر یو جمع نه د مفاعل او د مفاعیل په وزن چې وي چې د مفاعل په وزن وي او د مفاعیل په وزن وي مفاعل په وزن لکه مساجد او د مفاعیل په وزن لکه مفاتيح یا مصابيح ٹھیک شو نو دغه جمع ته مراد دی والترکیب او ترکیب چې نو هر یو ترکیب ته مراد نه دی د دې ترکیب نه صرف دغه مراد دی مرکب منع صرف لکه بعل بکه معدی کربو حضر موت دغه ته مراد دی او والالف والنون زائدتان والالف والنون زائدتان او الف او نون زائدتان چې اخره کې الف او نون راشي او هغه زائد وي حروف اصلي نه وي حروف اصلیونه علاوه زائد حروف لکه عثمان دی عثمان او څو ګورئ عثمان په دې کې عین ثا میم عثمان نو دا حروف اصلي دي او دا الف او دا نون دا پکې زائد دي نو داسې الف و نون زائدتان یادئ ٹھیک شو او ووزن الفعل او وزن فعل نو دا 9 سببونه دي عدل وصف تانیث معرفه عجمه جمع ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل نو دا درې یاد کړئ بیا به درته په یاد باندې یاد وي عدل وصف تانیث معرفه عجمه جمع ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل نو دا 9 سببونه دي اوس مونږ ته وایي د غیر منصرف حکم راته ښایي چې د غیر منصرف حکم سره د منصرف حکم هم مونږ زده کو چې په هغه باندې به د تنوین سره 3 حرکات داخليږي
تنوین سره درې حرکات به پې راځي او د غیر منصرف حکم سره وحکمه او د هغه حکم یعنی دا داسې دی وحکم غیر المنصرف وحکم غیر المنصرف د غیر منصرف حکم نو دا غیر المنصرف مخکې بیان شوی دی نو هغه په ځای ها ضمیر راوړو وحکمه او د هغه حکم وحکمه او د هغه حکم یعنی د غیر منصرف حکم ان دا دی چې لا يدخله په هغه نه داخليږي لا يدخله نه داخليږي هو په هغه یعنی پر غیر منصرف باندې الکسرة کسره حالت جری کې به په کسره نه داخليږي والتنوین او تنوین به نه راځي په غیر منصرف باندې به حالت جری کې کسره ناراضي او تنوین به پې ناراضي په غیر منصرف باندې به حالت جری کې کسره ناراضي او تنوین به پې ناراضي لکه ګورئ ما تاسو احمدو وي دغه شان عمرو دی عمرو حالت رفعي کې عمرو یو ضمې سره به تنوین به پې نه وي حالت نسبي کې عمره او حالت جری کې عمره نو موږ ته وایي چې حالت جری کې به زیر نه قبل فتحې سره به ٹھیک شو دا داسې به نه راځي چې حالت رفعي کې به عمرو وي حالت نسبي کې به عمره وي حالت جري کې به عمري وي داسې به نه راځي حالت نسبي کې به عمره وي حالت جري کې به عمره وي حالت نسبي کې به فتحه وي حالت جري کې به فتحه وي امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي یې نو موږ ته وایي وحکمه او د هغه حکم الله يدخله چې په هغه نه داخليږي یعنی پر غیر منصرف نه داخليږي الکسرة والتنوین حالت جري کې کسره او تنوین دا به نه داخليږي ويكون او ويبا في موضع الجر في موضع معنی را زي جگہ اردو کې وایي جگہ نو د جر په ځای د حالت یعنی د حالت جری په ځای باندې في موضع الجر د جر په ځای باندې یعنی حالت جری په ځای باندې د حالت جری په ځای باندې مفتوحا ابدا همیشه به مفتوح وي همیشه به مفتوح وي ٹھیک شو حالت جری کې به ويكون او وي به في موضع الجر د جر په ځای باندې مفتوحا ابدا همیشه مفتوحا ابدا یعنی همیشه به مفتوح وي وګورئ لکه عمره احمده زفره ثلاثه رباعه خماسه نو دقت مراد ده ها نو موږ ته وایي چې په د غیر منصرف حکم سره چې حالت جری کې به کسره ناراضي او تنوین به په د غیر منصرف باندې ناراضي ويكون في موضع الجر او حالت جری کې په ځای باندې به مفتوح نه بده همیشه مفتوح وي د حالت جری په ځای به همیشه مفتوح وي تقول توای جاءني احمد جاءني زما خواله راغی احمد ورأيت او ما ولید رأيت د واحد متکلم صيغه ما ولید احمد نو ګورئ احمد حالت نسبی کې به فتحه رااله او تنوین پې نه دی حالت جری کې په ضمه رااله تنوین پې نشته ومررت باحمد او مررت د واحد متکلم صيغه ده فعل ماضي معنی ده زه تیر شوم او باحمد پکار دی چې د با جاره د احمد له زیر ورکړی وي خو د احمد غیر منصرف دی نو په ده باندې حالت جری کې زیر نه قبلی نو دا به موږ وایو باحمد نو حالت جری کې به هم فتحې سره وایو نو موږ ته وایي چې الله يدخله الكسرة والتنوين چې په غیر منصرف باندې تنوین نه داخليږي او کسره پې نه راځي حالت جری کې ويكون في موضع الجر او حالت جری په ځای باندې به مفتوحا ابدا همیشه مفتوح وي فتحه به وي پیدا وګورئ دا فتحه دی مفتوحا ابدا همیشه به مفتوح وي ٹھیک شو نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي یئ مونږ د نن د اسم معرب دوه قسمونه وي یو منصرف هم وي یو غیر منصرف وي منصرف څه ته وایي چې په هغه کې دوه سببونه نه وي د 9 سببونو نه پکې 2 سببونه نه وي یا یو داسې سبب چې د 2 قایم مقام وي دا به پکې نه وي او دې منصرف ته اسم متمکن هم وایي خو پکار دی چې دته اسم امکن ویلی شوی وي اسم امکن نوم ورته کېښودلی شوی وي ټیک شوه اسم متمکن خو غیر منصرف هم دی اسم متمکن دا غیر منصرف هم دی خو پکار دی چې منصرف ته اسم امکن ویلی وي او غیر منصرف ته دغه ویلی شوی وي اسم متمکن ویلی شوی یا اسم غیر امکن ورته ویلی شوی غیر امکن چې ډېر ځای نه ورکوي اعراب ولا تنوین هم ځای نه ورکوي یعنی تنوین هم په ځان باندې نه پرېږدي او حالت جري کې هم فتحه وي پې زیر نه قبلوي نو موږ ته وایي چې منصرف داسې اسم دی چې په هغه کې 2 سببونه یا یو داسې سبب چې 2 قایم مقام وي دا به پې نه راځي ٹھیک شو او د دې منصرف حکم سره چې 3 وانه حرکات بم په داخليږي سره د تنوینه حالت رفعي کې ضمه حالت نسبی کې فتحه حالت جری کې کسره او تنوین بم په راځي لکه جاءني زیدون رأيت زیدن مررت بزیدن ٹھیک شو زیدون زیدن زیدن
نو دا منصرف اسم دی. غیر منصرف څه ته وایي چې په هغه کې به دوه سببونه وي د 9 سببونو نه، یا یو داسې سبب چې هغه به د 2 قایم مقام وي، نو دا به پکې وي، یا به پکې 2 سببونه وي، یا به پکې یو سبب وي خو هغه یو سبب به د 2 سببونو برابر وي، د 2 قایم مقام به وي. او هغه 9 سببونه عدل، وصف، تانیث، عدل، وصف، تانیث، معرفه، عجمه، جمع، معرفه، عجمه، جمع، ترکیب، الف و نون زائدتان او وزن فعل. دا 9 سببونه دي. او د دې حکم سره د غیر منصرف چې په د باندې به په د غیر منصرف باندې به حالت جری کې کسره نه داخليږي، ټیک شو، او تنوین به په د باندې نه راځي. حالت رفعی کې هم یو پیش وي، حالت نسبی کې هم یو زبر وي، او حالت جری کې هم یو زبر وي، ټیک شو. نو حالت جری کې به زیر نه قبلی او فی موضع الجر مفتوحا ابدا، چې دا به د حالت جری په ځای باندې به همیشه مفتوحه وي، همیشه به مفتوحه وي، فتحه به وي پې، ټیک شو. تقول جاءني احمد ورأيت احمد ومررت باحمد. نو دا زمونږ د نن ورځې درسو، تاسو ځان سره د سکرین شاټ هم واخلئ او ځان سره په کاپیانو کې ولیکئ او کوشش وکړئ چې په دې لفظي ترجمه هم زده کړئ. نو کوشش به مونږ کوو چې دا غیر منصرف هم ووایو، بیا پکې مخکې لږ لاړ شو، نو بیا به مونږ ورسره ترکیبونه هم کوو. نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.